حجی بسم الله الرحمن الرحیم باب استیلاء الکفار باب د کفارو د غلبی مولوی صاحب تر اوسه پورې د دې بیانو چې مسلمان د کافرو په مالو جیدات باندې غالب شي مالکان جوړیږي کنه بیان وشو. اوس که کافر د کافرو په غي باندې غالب شي دغه غالبین مالکان جوړیږي کنه، او یا کافر د مسلمانانو په مال غالب شي نو کافر غالب جوړ مالکان جوړیږي کنه جوړیږي. پوهیږئ پی اوري اوله مسله دا ده کله چې یو دار الحرب والا بل دار الحرب باندې حمله وکي او داغو اموال قبضه کی نو بس مالکان شو. لہذا سوال ک چې منګه په دغه غالبینو باندې حمله وکړه او څم ور سره غیر کړه کم چې د دې خپل یا کم د نورو کافرونو قبضه کړی دي پټولو بس منګه ملک راځي. و اذا غلب الترکو کله چې ترکیانو غلبه وکړه مخکې دا کافرانو علی الروم پر رومانو باندې دام کافرانو فصبوهم نو رومینی قید کړه واخذوا اموالهم داغو مالونه واخستل ملکوها بس مالکان شو. وجه څه د مولوی صاحب مباح مال باندې قانون دا د چا غلبه راشي استیلا راشي دغه جوړیږي نو دلته دغه مغلوب کافرانو مال مباح وګرځیدلو ملکیت یې ختم شو. د چا غلبه پیراله د غالبینو والا استیلا پیراله بس مالکان شو. لأن الاستیلا چې دا غلبه راتلل په مال مباح قد تحقق في مال المباح نغراله په مال مباح او دغه سبب دی علامه نبینه ان شاء الله تعالی. نو فین غلبنا کچره من غالب شو ول ترک باندې حللنا من د بار حلاليږي ما هغه مال نجدو چې موږ ومندو من ذالک دغه رومینو مال اعتبارا بسائر املاکهم موږ قیاس کو د دې ترکیانو په نور نو اموال باندې یعنی د غالبینو په نور اموالو باغی موږ مالکان جوړیږو کنه چونکه دایم مال له بده بم څه جوړو شو مالکان جوړ شو. واذا غلبوا على اموالنا والعياذ بالله وحرزوها بدارهم مالكوها دا بل مسله ورغوري کله چې کافر زمنګ په اموال غالب شول او خپل ملک ته ویوړل بس مالکان شو. دا همغه اصول الشاشي او سامین نور انور کې ویلو کا اشاره النصر ثابت ده. اورا واذا غلبوا کله چې غالب شو غوز من په اموالو والعياذ بالله الله دې داسې نه کوي چې غوز من په اموالو غالب شي. وحرزوا او به هغه محفوظ کړل بدارهم ملکو مالکان شو. امام شافعی رحم الله فرمایي لا یملکونها مالکان نه جوړیږي وجه لئن الاستیلاء چې دا غلبه په دې صورت کې کوم غلبه د کافر زمنګ په مال باندې را لکنه نو غلبه سبب دی خو قانون دا دی چې کله سبب معصیت وي به ملک نه راولي مسبب نه راځي پتن لګي پوه شوي کنه دا دغه قانون دی ښا چې کله سبب څه وي معصیت وي نو به مسبب نه راځي چې هغه معصیت نه وي نو نه راځي. اور نو دا هغه د غلبه زمون په مال باندې کول معصیت دی هغه د مالکان جوړ شي دای مسبب دی نو هغه ور سره ناراضي معصیت سبب شو کنه پیږي. لا يملكون لأن الاستيلاء چدا محظور دا من د ابتداء اول نه وجه چې موږ باندې حمله کړې وي موږ مال قبضه کړې وي او انتهاء هم دا یعنی دارالاسلام کې هم ولا نه وجه موږ مال حفاظت حاصل کړې وي او انتهاء به دارالاسلام دارالحرب ته چې ویوړل نه به هم اول نه وجه پوهیږي په کنه. والمحظور لا ينتهي او قانون او قاعده د امام شافعي رحمه الله کوم شی چې محظور وي ممنوع وي اغه نه قایمیږي سبب د چاره لپاره للملک د ملک د لپاره علامه عرف من قاعده الخصم د امام شافعي رحمه الله مشهور قاعده را مثلا وایو ریخه چې کوم شی ممنوع وي شرعا اغه سبب نه جوړیږي د یو غیر ممنوع د لپاره. ولنا موږ د لپاره دلیل ان الاستیلاء چې دا ورد على مال مباح اکبر وګورئ زمنګ په مال باندې چې کله غورال غلبه وکړل زمنګ مال مباح شو او مباح مال باندې چې چا غلبه راشي هغه څه جوړیږي مالکان شو څنګه مباح شو پاورا. ولنا ان الاستیلاء چې دا ورد وارد شولا على مال المباح بمباح مال باندې فینقد سببا للملك نو منقد بشي سبب د ملک لپاره دفعا لحاجه المكلف دې لپاره چې د مکلف حاجت پوره شرک بر وګورئ. زمون مکلف خو هر انسان دی کنه دی او د څه چې دنیا کې دي د ټول مکلفینو لپاره فایده دي تاسو هم ته پته ده پیدا دي کا
دغه د فائدې لپاره چې کله زمونږ ملک تلر شو مباح پاتې شو نو هغه مکلف دي نو غلبه په وکړه مالکان شو نو قصه بس کوي کا که استیلاینا لکه څنګه من غالب شو دغه په مالو نو موږ مالکان جوړیږو وهذا لان الاسمه پوره خبره واوره لک بر وګوري مولوی صاحب تاسو مال چې معصوم جوړیږي محفوظ دا د دلیل منافی مسئله ده دلیل خدا دی الله په قران کې فرمایي خلق لكم ما في الارض جميعا د آیات تاسو لپاره چې څری جزمه کې ټول ما تاسو لپاره پیدا کړی دا آیات دلیل له بده خبره چې هر شی د هر انسان لپاره مباح دی په نه شولې فائدې دی چې ولې شي خودو مردا چې یو کس مالک جوړ شو نو سر بغه پیدا او چته ولې شي نور خلک یې تني شو چته ولې دا حکم بنا بر ضرورت دی ځکه به څوک مالک نشي جوړې دی چا به مال نه معلوم کم دی هر سړی به راځي او چته به په شوي کنه وو نفس دلیل قرآنی آیت نه څه معلومیږي دغه دلیل نه چې هر شی د انسان د لپاره څه مباح دی خو بنا بر ضرورت منګ ویل چې مال معصوم ګرځي او د یو خاص مالی ګرځي نور کسانو د لپاره به مباح نه دی او چې کله کافر رال زمنګ مملوکه مالونو کې زمنګ ملک ختم شو نو مال خپل اصل ته واپس لاړې مباح شو ځکه ضرورت په وجبانی هغه معصوم وکنه پتن لګي پیګه کنه ضرورت څنګه و چې موږ مالکان یو چې کله هغه ورال زموږ ملک ختم شو نو مال واپس پاتې شو مباح شو او مباح مال باندې چا غلبه راشي دغې کوي اوره عصمت چې تثبت دا ثابت دی علی منافات الدلیل دلیل منافی ضرورت تمکن المالک د دې د وجنه چې مالک ته قدرت حاصل شي من الانتفاع د نفعنا دا خو دې لپاره ملک حاصلو یعنی مال معصومو فاذا زالت المكنه کله چې زایل شو هغه د قدرت مسلمان قدرت ته لر شو د مالنا نو مال واپس شو ادم مباح مطلق مباح جوړ شو کما کان چره کما کان سوي چره لکه څنګه چې مخکې مباح غیر ان الاستیلاء چې لا يتحقق ادم خبره ده برو ګوري استیلاء کله متحقق کیږي چې کله دارالحرب کې محفوظ کی ځکه دارالاسلام کې چی لا محفوظ نه دي ځکه موږ د قید متن کې ولګول دارالحرب ته ویسي لکه غیر ان الاستیلاء چې لا يتحقق دا نه متحقق کیږي الا بالاحراز بالدار مگر دا چې محفوظ کی په دارالحرب کې لانه ځکه استیلاء عبارت دی عن الاقتدار للمحل استیلاء دا عبارت دی رچانا کومه دا عبارت دی عن الاقتدار چې د سړي قدرت راشي په محل باندې حالا راشي فی الحال او معالا رستم راشي وزلتا استیلاء پورانه ده کله چې موږ په واپس غلبه وکړو واپس خپل مال واخلو نو پورا لا غلبه پکې نه دراغلي معالا حالا غوده سیده خو معالا پته نه لګي او کله چې دارالحرب ته ویوړلو نو به حالا هم واو معالا بمشي به استیلاء شي والمحظور امام شافعي رحم الله دلیل سره څه کې هغه ویلو کوم شي چې محظور وي هغه سبب نه جوړيږي کنه تاسو ولې جوړ کوم ویل کدل ته کې محظور لغیره دی نه پیږي په ممنوع لغیره دی توجه جی زمون کم اموال دي هغه پیرال ندی کې حرمت او زمون د ملک په وجمانه کني مال خو اصلا مباح د غیر یعنی زمون د ملک په وجبه دي کې عصمت راغله او حرمت راغله خو چې کله هغه غلبه وکړه زمون ملت ختم شو غیر ختم شو نو خو نفسي مباح پاتې شو اورا والمحظور لغیره اذا صلى بل مثال اورا څوک چې زمکه رجانه قبضه کې مونږ به کیږي کنه کیږي مونږ څومره باعزت عبادت دی اکرام والا هغه په پردیس زمکه غصب شوه زمکه معنی کیږي حالانکه ګوره پردیس زمکه سبب جوړ شولو د یو ثواب د کار مونږ د پاره انا ملک لای شری چې دې لپاره دې سبب جوړ نشي نه پیږي پی والمحظور لغیره چې دې دا صالح کله چې دا صلاح صلاحیت لري چې سبب جوړ شي لکرامت یو عزتمن کار د پاره مونږ د پاره مې ته ویل تفوق الملک چې ملک ډیرو چد دي چې هغه ثواب دی عاجل اخرت والا وما ظنك ستاسو ګمان دی بالملک العاجل چې دا په سبب نه جوړيږي هغه ملک باندې چې کوم فل حال له فاذا ظهر عليها المسلمون
فوجدها المالكون قبل القسمة فهي لهم بغير شيء. لك بر وګورئ کافرو زمونږ په مال قبضه وکړه، دارالحرب ته یې وړو، رانه علاقه ګیره کړې، ټول مال یې قبضه کړی، موږ واپس رالو او بیم پې قبضه وکړله. نو کوم مال چې د چاو تقسیم نه مخکې خپل مال اوچتوي د هغه دی ښه. خو چې یو پېره قاضي تقسیم وکړلو، حاکم تقسیم وکړلو په مجاهدینو باندې، نو بیا څوک دا نشي ویلی چې مال د خپل مال راکړي، که علي پیسې به ورکوي هله به ورته میلاویږي، که پوه نه شوې. وګورئ فاذا ظهر علیها المسلمون، کله چې غالب شي په هغې باندې مسلمانان، فوجدها دغه مال وموندي د مالک، المالکون مالکان یې وموندي قبل القسمه د تقسیم نه مخکې چا خپل مال پیدا کو، فهي له، بس دا فهي لهم، دا به د هغو دپاره وي بغیر د څه شي نه. وان وجدوها، او که مالکانو دغه مال خپل پیدا کړلو، دغه موږ نه چې کوم مال غنیمت کړی و هغه یادوي که بعد القسمتنا، نو اخذوها، نو اخلی به بالقیمت، بقیمت معنی که خوښی شي. لقول علیہ السلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فيه بدی دی حکم مبارکی، ان وجدته الک چکل تا معلوم اندل د تقسیم نمخ کی فهو لك بغیر شیء، تا شو خو بغیر سره شینا، او کو دی مندل بعد القسمت فهو لك باستاد خو بالقیمت. ولان المالک القدیم زال ملکه بغیر رضا. ولکبر وګورئ مالک قدیم چې عقلی وجه بیانې، دغه ملک تلو راضی به نو، کافر به غلبه کړي او ملک دی بوله راضی په دې معنی نو کنه، نو هغه باندې شفقت دار چې دا ملک دی واپس ته ملاو شي. خو دلته که تقسیم شوی نو هغه مجاهد ته نقصان دی، به بده ته وي پیسې مصور کا. مالک قدیم چې رضا ملک ور د ملک ځای لشلو بغیر رضا او د رضا پکې نه، فكان له حق الاخذ، د بار حق د اخذ او اخستری شي، نظرا له شفقت دی بددا چې د اجازه ورکو اخلي. الا ان في الاخذ ادم خبره ده کوای خلی بعد القسمت، نو بدی کې خو ضرر دی د ماخذ منه باندې، مجاهد باندې چانه چخلی بازالت ملک الخاص، ځکه هغه ملک خاص ځای لکی، دا ټیک نشولا. منګه مادو کې ویلی الضرر لا یزال بمثله، 25 نمبر ماده ده، ضرر په مثل ضرر معنی نشي ځای لکولای. یو طرف ته غل خپل مال ورکه، بل طرف ته مجاهدم نقصان کې کنه هغه تیسم ملاو ده. نو فيأخذه بالقيمه، قیمت باندې باخلي، ليعتدل النظر، تیر پر چې شفقت برابر شي د دواړو طرفونو نه. وشرکت قبل القسمه دي، تبو اعتراضو کې چاله کچ لا تقسیم نه شوي، هر سره خپل مال رخلی دلته خو ټولو ته ضرر دی کنه، ودا کم ضرر دی، خیر دی دا برداشت کولای شو. او شرکت د تقسیم نمخ کی دا عام دی، نو ضرر پکې کم دی. فیخذه، نو مجاهد هر مسلمان چې هغه به اخلي خپل حصہ بغیر قیمت به اخلي. وان دخل دار الحرب تاجر فاشترى، تاسو غره خاصان دي، فاشترى ذلك واخرجه الى دار الاسلام فمالكه الاول بالخيار. الاكبر وغري یو تاجر لاړې دارالحرب ته، او مکه مال کې چې مسلمانانو نه قبضه کړي وغه ته واغسلو دارالاسلام ته راوړو. اوس مسلمان لا دانه د جایز چې تاجر نه خپل مال والی کالی پیسې به ورکړي، هغه ته مفت کې نه دی اخیستی، پیږي کنه پی. او روین دخل دار الحرب تاجر، تاجر ور داخل شو، وای خشتلو زغه مال تی، واخرجوا الى دار الاسلام ته رويستلو، فمالكه الاول چې دا په خيار کړي، ان شاء اخذه بالثمن الذي كخوخي وادي تخلي باغه سامان باندې اشتراو بکمنه شاخسته، وان شاء كخوخي ترکو پریدي دي، ولي لانه يتضرر بالاخذ مجانا، ځکه تاجر ته ضرر ملاويږي که مفت کې تی اخلي. الا ترى تنګوري تاجر خو به پیسې ورکړي، انه قد دفع العوض بمقابلته، عوض ورکړي دي په مقابله کې. فكان اعتدال النظر، نو برابر نظر چې فيما قلنا او باغی کې کم چې منګ ویل پیسې دي ورکړي دي وادي دي، او کاغه په سامان باندې اخیستي. عام مثلا د یو مسلمان سامان یې دارالحرب کې پچیرته په غنمو باندې اخیستي، یا سامان بل شیات کمنه غیر مثلی غیر قیمتي شي چی باغی پیږي کنه چې موټر سایکل وغیرہ ول ور کړی پکې، نو وسی کدا مالک تی واپس اخلي نه بوله دغه قیمت ور کوي کا. وګورئ ولو اشترى بعرض ک بسامان یخستی یاخذ بقیمه العرض، فکم سامان چې دا اخستی د کافرونه د تاجر دغه سامان قیمت به تاجر ته ورکی. ولو وهبوه لمسلم، او که مسلمان ته کافر هغه مال هبه کړي او کوم چې نور مسلمانان نه نیولیو هبه کړي وتا، چونکه د ملک پر راغلی نو
مالک زوړ مالک چې دی واپس اخلي قیمت به ورته ورکوي. ولو وهبوه لمسلم یاخذه دا اصل مالک به ته اخلي په قیمت سره. ولی دی موهوب له ته ثبت له ملک خاص هغه پر ملک خاص راغلی مالک جوړ شوی. فلا یزالو نو د ملک بنل لري کیږي مگر دا چې هغه اصل مالک ورله قیمت ورکی. ولو کان مغنوما لک برو ګوري کچری د یو مسلمان مال چې هغه مثلیو غنمو کافرو قبضه کړیو نو تاجر واخستل یا مجاهد ته په تقسیم کې ملاو شو اصل مالک وې زی واپس اخلما نو څنګه اخلي غنم اخلي غنم براکې نو څل راکې غنم مالي نور غنم راکې دلته حکم دار بس خبره پرې دی ورکې کوي ځکه چې مثل اخلي بچا به علي تاسو خبره پیږئ کنه یار مجاهد ته په غنیمت کې غنم ورسېدل او مسلمان وې دا خزمان او کافر قبضه کړیو زی اخلم نور غنم بدر کم دادی راکې د دې څه پیدا شته وګورئ اکه دا مغنوم شي دا مثلیو ياخذها دا خبر منه وکړي که تقسیم لا نو شو ياخذه قبل القسمه به خو بيخلي ولا ياخذه بعدها ولي لان الاخذ بالمثل غير مفيد سفيدان اشتري وكذا اذا كان موهوبا او كذا عشان هبك وتميل شو مثلي شو لا ياخذه لما بينا وكذا اذا كان مشتراه بمثله اخذت الشيء بمثل باندې يعني عام شيء خود بغنم واخسته دي تاجر بغنم واخسته اوس تاجر ته وي طالب غنم درکمه دې خو سفيدان اشتري او قدرا ووصفا قدر وصف کې دغه مثل شو نو که ته اوس دا ورکې او دغه مثل واپس اخلي دي خو هیڅ فایده نشته.